د پښتون په نوري په نوم باندې چې کوم پیج او کوم آی ډي چلیږي د هغې په باره کې تاسو د یو څو خبرې دي د تاسو واورئ. دا پښتون بنيري په نوم باندې چې دا کوم پیج یا آی ډي چلیږي نو دینه زه بل شپه چا خبر کړم او د ډېر غلط پوسټ او غلط کمنټس نو اف ای ای چې کوم سایبر کرایمز وینګ دی د هغې په نوټس کې مداشیز راوستی دی او ان شاء الله العزیز ډېر په های لیول باندې او ورپسې تفتیش شروع دی ان شاء الله العزیز رسایي به ورته وشي د دنیا په هر ګوټ کې چې نو را پیدا کوو ان شاء الله العزیز. اوس تاسو په دغه حواله باندې صرف دومره قدرې وکړئ په دې خپل ګروپ کې ټول ائمه کرامو ته ووایئ چې دا یو الک نه دی، یعنی زمونږ سره د تور ورسک په گاوند کې یو کلی دی، په هغې کې هم د دغې فکر یو الک دی. هغه وایي چې په دې کلي کې 22 کسان دوی زما سره ممبرشپ کړی دی، یعنی 22 کسان دهریه دي، الله نه مني، ملحد دي، الله ته کنزل کوي، نبی علیه صلوات والسلام العیاذ بالله داسې نسبتونه کوي. تاسو په دې خپل ائمه کرامو په خدمت کې دا یو دستبسته گزارش او درخواست وکړئ چې دا څومره هم د 15 سال نه اباو تر 30 سال پورې دا نوجوانان دي چې دا د کالج او د یونیورسيټي په لیول کې دي، نو دی ته کوشش وکړئ حتی الوسع په خپل تاسو کې نه وای یو کتاب ورته شروع کړئ، درس د حدیث درس شروع کړئ یا د قران کریم په درس کې شامل کړئ یا د فقه یو کتاب ورته شروع کړئ یا اسی په خپل نظر کې ساتئ د ځان سره کېنول او د ځان سره مختلفو محفلونو ته داسې چې د دوی دینی عقاید او دینی رجحانات چې دا کم از کم د دې غیر خلقو د لاسه د مسخه کیږي نه او دا د شکوک او د شبهات شکار کیږي نه، په فرض کې د دې شکوک شبهات دي د غامدي د لاسه راغلي دي، د منیر شاکر د لاسه راغلي دي، یا چې کم دینو انجینیر مرزا د لاسه راغلي دي، یا بل د لاسه راغلي دي چې کم از کم د دغه ګروپ نه دا خلق دا منع کړل شي. بس طرف تاسو دا په خپل ګروپ کې په دې حواله باندې مشوره ورکړئ. الحمدلله زموږ علماء کرام خو با استعداد او با صلاحیت دي. زما خو خپل رائے دا چې په هر مسجد کې د دراسات یو درس وي، یو کلاس دی به شکه خو چې دومره وی کم از کم چې فرض کا څوک زده کول غواړي نو چې هغه د زده کړې یو ماحول ورته فراهمي. زموږ نه یو ګنټه ټایم اخلي خو دومره د چې کم از کم دا ځوان کل دا به زموږ نه الحاد طرف ته نځي. نور خدا وبا ده او دا خو یو کس ته چې داسې اظهار وکړو ډېر به داسې چې هغې به یې په زړونو کې ساتي، هم فکر به یې ورسره، هم عقیده به یې ورسره. نو ان شاء الله العزیز په عملی میدان کې چې څومره په انتظامی حکومتي ریاستي حواله باندې د دې خلاف چې کم دی نو د مټ تطاول مقرزي ان شاء الله العزیز په فرنٹ لاین کې به موږ ولاړ یو که خیری په اولینه مورچه کې په علمی میدان کې په هغې کې را سره تاسو چې کوم دی نو په عام معاشره کې په ځوانانو باندې دغه خواري محنت وکړئ. دې کې د مفتی عدنان سید عدنان کاکا خیل صاحب چې کوم البرهان سیرت کورسز دي انتهایی مفید دي، ځوانان هغه دینیاتو طرف ته، اسلامیاتو طرف ته، اسلام پسندۍ طرف ته راغب کولو دپاره هغه انتهایی مفید دي. خو په دغه حواله پکې هم تاسو رایې مشوره ورکړئ. زه به د حضرت مفتی نو دا د البرهان سیرت کورسز دا په دې کې زیات د دې کس دا خبره خو تاسو واورېدلې که نه چې په موږ دې په مقصد به تاسو پوه شئ چې په موږ کې د دین کمی چې دا ډېره زیاته ده. که ستاسو کشران نو هغه لازم چې دی مدرسو دې ته لېږئ، د عالمانو په محفلونو کې کېنوئ چې لږ ډېر د علم چې دی هغو ته هم ورورسي. بله دا قسمه پوسټونه چې تاسو ته په سوشل میډیا باندې راځي په هغې باندې کمنټ چې دي دا مه کوئ، آی ډۍ ته ورننه کېږئ. که ستاسو ملګري پکې یو ځئ هغو ته هم وینا کوئ چې د دې اکاونټونو نه چې دی وځئ، ولې چې هغه سپورټر دي د دې خلکو. که هغه بیا هم نه وځي نو هغه هم د دې سره چې دی یو ځای او دا ګستاخانه کمنټ چې کم کېږي یا پوسټونه چې کم کېږي نو په دې کې ورسره دغه کس چې دی دا هم شامل دی او دا په هر علاقه کې چې دی دا قسمه خلک چې دي دا موجود دي. او یاره له داسې اکاونټ مخې له راشي نو هغه اکاونټ چې دی دا راپورټ کوئ.